ګرانو کتونکو سلامونه کوم. یقینا اختر به ښه تیر شوي وي، د خوشحالو سره هم تیر شوي وي، خپلې طرفګنۍ بدۍ هم پکې ختمې کړې وي، مبارکۍ هم پکې کړې وي او د یتیمانو هم پکې خیال ساتلی وي. په سوشل میډیا باندې دوه ټرینډ روان دي. یو هغه چې په سعودي کې په هغه پاکه ځمکه باندې کم شوګانې کېږي، نو د سعودي حکومت نه موږ ګیله کوو. نو هغه مشران یو خبره کوي چې خپله چرګه د کاسره نه وه نو بل کره به یې ګی نه اچولي. نو داسې ځای ته تګ نی پکار یا داسې پیسې ګټل نی پکار. خو بیا هغه خلک چې په سوشل میډیا باندې ځان یې مفتی اعظم جوړ کړي وي او د رنګ رنګ میسیجونه کوي او د پښتنو بېعزتۍ کوي او پښتنې داسې او پښتنې میډیا ته رالي او پښتنې ویډیو ته رالي، نو هغه خلکه بیا پې ویشل کوي، پیسې پې شیندي. تاسو به کتلی وي دا دغه طبقې والا خلک لري او دغه فتنه ده. دویم زمونږ د پښتونخوا یوازنۍ د سیلګرۍ ځای سوات چې زمونږ ټوله صوبت معاشي لحاظ سره ډېره ښه روانه ده او هغې کې بیا یوه پیښه وشوه او پیښې له یو عجیبه رنګ ورکړی شو. شارټ سرکټ زموږ یو ډېر سینیر صحافي دی شاهد اقبال صاحب، په هغې باندې یو تقریر لیکلی او د هغه تقریر نه به زه 100 پوینټونه راوچتوم او یقینا چې ډېر ښه طرف ته یې پام راګرځولی دی. په دغه کې له صحافي په ژوند باندې به خبرې وکړو. څو داسې صحافیان وي چې هغه صرف د یوې پارټۍ پرچار کوي او پروپیګنډا او دروغو لګیا وي او بیا خلک وایي چېرې په ازادي اظهار رایې باندې پابندي ده، په بېجا تنقیدونه بېجا داسې یو تور ولګوي چې په هغې باندې بیا حکومتونه فیصلې کوي، چونکې صحافت د ریاست څلورمه ستن ده. نور کوم صحافیان چې هغه رښتیا وایي نو ما ته مخامخ 10 کسه ناست دي، په دې 10 کسو پسې نه وایي خو دغه خبرې په دې 10 کسانو کې دي، نو دغه صحافي د دې 10 کسانو دشمن شو. یو مولانا صاحب مسله کوله وي ما یو 20 جوماتونه بدل کړل او د هغې وجه دا ده چې زه کله د جمعې په تقریر کې خبره کوم نو زه په منافقینو خبره کوم یا په سودخورو خبره کوم. اوس دا ما ته پته نه وي چې دا جومات ته چا په ځای کې جوړ دی نو دغه سړي کې منافقت هم دی، دغه سړي کې سودخور هم دی، نو هغه خپل ځان وښیي نو په سبا مې چوټي کړي. نو دغه شانتې صحافي چې خبرې وکړي نو نن سبا خو زموږ کومه مسلماني ده همدغه مفتی اعظم چې کوم په سوشل میډیا او په ټیک ټاکو باندې راځي او دا دې وکړل او هغه دې وکړل. په دې روژه کې به تاسو کتلي وو چې چاله په ګیلاس کې اوبه هم نه یې ورکړی، په طالب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن باندې تنقید یې کو. بهرحال خدای پاک یې ذلیله کوي او هر ځای کې شرمنده ښیي، خو د صحافي دغه ځای کې چې کوم دی نو دشمن جوړ شي چې دا زما خلاف دا خبره کوي. هغه وایي چې په ذاتي توګه باندې د سوات په دې خبره باندې دا حادثه چې کومه ده نو په دې یې څو ګزارشات کړي دي او په دغه ګزارشاتو کې د محکمې متعلق دا خبرې کړي دي چې دې کې محکمانه فعل دپاره یو کمیټي جوړول پکار دي، رستو مخکې هر طرف ته چې کوم دی نو د دې جانچ پړتال کول پکار دي چې دغه ځای کې دا بارود کوم ایښودل شي د دې سټینډر او پروسیجر هغه خو هم دغه ځای کې به د هر څه یو آیین منشور وي، د دې دپاره ایښودی شوی لیکلی شوی قانون کې وي لکه څنګه چې دغه بارود چې کوم دی په دغه مرکزي بلډنګ دی، څونه غټ بلډنګ دی، د دې نه لرې چې کوم ته کوټ وایي په هغې کې ایښودلي نو دغه شانتې د دې دپاره نور مو هغې کې دا دي چې دویم خبره به یې کړې ده چې ډي اس پي د دې خبرې پابند دی چې هر 15 ورځې پس به د دې معاینه کېږي او رپورټ به ډي پي او ته لیږي. دریم پکې دا چې ډي پي او یا اس پي هر 2 میاشتې پس به د دې معاینه کوي او رپورټ به آر پي او ته لیږي او آر پي او به چې کوم دی هر 3 میاشتې پس د دې معاینه کوي او خپل رپورټ به آی جي پي ته لیږي. دا کومې خبرې چې موږ وکړې د دې اس او پیس په تناظر کې پولیس دغه بیانیه چې بارود خود به خود
بلاس شوي دي نو دا بیا د متعلقه ډي اس پي ډي پي او یا آر پي او او آی جي پي خلاف کاروي کول پکار دي. ولی چې دې کې غفلت د ډي اس پي نواله تر د آی جي پي پورې دی. بله دا حمله دهشتګردي ده یا حمله ده، دا یو خبره مو شوه، هغې کې یو بیان راغی چېرې موږ یې قبلو. یا سیکورټي لیپس دی، دغه مثلا هم کیدی شي. د پولیس چې کوم سټانس دی نو هغه په کم اړخ باندې په دواړو صورتونو کې پولیس په دې کې جوابدeh دی، خو سیکورټي لیپس دی نو هم جوابدeh دی. خو حمله ده، دهشتګردي ده او خو شارټ سرکټ دی نو جوابدeh دی. نو په دې کې دا خبره ډیره زیاته ضروری ده چې دا بارود په ګودام کې د بجلی نه نه دي شوي. دا یو داسې تصویر وړاندې کوي، یو داسې خبره مخې ته یو دې ته یو بچکانه شان حرکت په ورته یو بچکانه شان خبره به ورته چې دا کومه خبره مخې ته راغلې ده. په دې اړه باندې هغه وایي چې یو های لیول غیر جانبداره کمیټي هغه په قیام کې راوستل دي او په دغه کمیټه په ریپورټ چې کیمره باندې خبرو شي چې په هغې کې 2-3 سینیر جرنالیست وي، 2-3 پکې د علاقې سترګور مشران وي، 2-3 پکې دانشور وي او 2-3 پکې ریټایر سینیر افسران وي، یعنی آی جی پی ظفر الله خان، آی جی پی اخترایات او داسې ډېر تکړه چې په لیاقت علي خان چې دا په دې دهشتګردۍ باندې ډېر پوره نظر ساتي او په دې باندې لیکچر یې ورکړي، داسې افسران پکې پکار دي. نو د دوی په موجودګۍ کې په دې باندې بحث کول پکار دي او ډېره ښه خبره یې کړې ده. خو چرې دا وشي نو په مستقبل کې موږ د داسې قسمه واقعاتو نه بچ شو. اوس دې ځای کې چې کوم شارټ سرکټ دی نو د پیښور چې کوم په جومات کې بمي چاودنه وشوله نو هغه بمي چاودنې له اړومبي کوم قسم رنګونه ورکړي شو، دا هغه ټیم آی جي په هغه باندې تنقید او دغه راغی. او دویم چې کوم دی نو په دې کې دا کوم بیان چې راغی نو دا یو ډېر عجیبه بیان مخې ته راغی. د دې واقعه موږ په سختو ټکو کې مذمت کوو. الله پاک دی دغه لوایقینو ته جنتونه نصیب کړي او یقینا شهیدان دي هغه کورونو ته الله پاک صبر ورکړي. الله دې زموږ په دې پښتنه سیمه باندې امن راولي. زموږ پښتنو ډېرې جنازې اوچتې کړې، ډېرې جنازې اوچتې کړې. حکومت له پکار دي، ادارو له پکار دي چې په دې کې کوټلې ګامونه پورته کړي او دا کم تنقید او یا نیوکې چې په ادارو باندې یا په حکومت باندې کېږي د دې وضاحت وشي چې داسې حساس ځینو ته دغه ناوړې خلکه څنګه رارسي چېرته کې بارود بلاس کوي، حملې کوي، بمي چاودنې کوي. او بیا د سوات خوره، د ملکڼ خوره، یو ډېر پرامن خوره، د سیلګرۍ خوره، دغه اختر تاله ترغو شو، هغه خوشحالۍ په وینو کې سوات راغی. او صرف سوات نه دی خفه، سواتیانو ته موږ دا وایو چې ټول پښتانه، پاکستان، ورسیز هر سړی په دې پیښه باندې خفه دی. او الله دې کړي چې په مستقبل کې داسې قسمه واقعات مخې ته رانشي. ډېره مننه، خوشحاله.